اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د اس ایچ او خواجه اوس یو د 3 غنټې مخکې د خواجه اوس پولیس خلاف یو پریس کانفرنس چا وکړ دلته بازار کې شپږ کسانو نو په هغه باره کې زه خپل موقف خپل پولیس ته او عوام ته پیش کوم. اصل کې زمونږ روټین چې دی از به معمول ګش هغه تقریبا 12 بجې دی بیګا 12:30 بجې یا 12:25 باندې زه دوه بیرکو مقبره کې زه او جواد خان ایسائی مونږ از به معمول په ګش باندې وو. دا علاقه چونکې حساس علاقه ده خو دې خوا د عوامو په شکایت باندې چې بهی ځای په ځای غلاګانې کیږي آیس کلي کیږي نو مونږ یو روټین جوړ کړی دی د خپل جناب ډي پي او صاحب او د ایس ډي پي او شفقت صاحب په حکم باندې نو مونږ د 10 بجو نه والې تر یوې نیمې پورې پیدل ګشت کوو په دې خوشه علاقو باندې. بیګا از به معمول مونږ په ګشت وو خپل نفریم را سره وه 10-12 کسانو پیدل روانو. دغه ټایم ماته یو هلک مخامخ شو چې ډېر څه ګډوډ حالات کې و. داسې حالات کې و چې کله مونږ د هغه باډي سرچ وکړو نو څه میلو خو نه شو خو پوه دا شومه چې دا مکمل نشه کې دی یا د آیس یا د چرسو. بیا چې پراپر ما تاڼې ته د هغه نوم پاس که ما یو هلک ونیو وصال ولې ګورزمان ساکن چشتی آباد نو ما ته د تاڼې په ریکارډ باندې په سورس کې هم دا منشیات فروش هم دی سکلو والم دی او نور د دې بیکګراونډ چې دی کورنۍ هغه ټول څه ګډوډ غونته کې دی. اما د ځان سر را روان کو موبایل هم ترې واخیسته باډي سرچ هم ورته وکړو څه خو میلو نه شو. البته ماچس پورې څه لږ ډېر چرس او یو چاکو سره هغې پورې څه چرس مرس انښتي وو رام اوس لاکاپ کې م واچو او سار از به روټین لکه ظلم زیاتې خو خدای دې نه کړي چې مونږ د چا سره وکړو بس چې څه پراپر طریقه وه د افسرانو په حکم باندې په 107 کې م سار استیاسته ورته جوړه کړه او هغه مونږ چالان کړ. بیا وروستو کسانو دا دغه وکړه چې بای پولیس دې سره زیاتې کړی دی نو دا زیاتی خبره کوم ما سره چې کوم منشي دی اول سید نومې دی نو روټین دا دی قانون دا دی چې په حوالات کې هر څوک د ده سره به موبایل هرګز نه دی په موبایل خبرې کوي شي. زمونږ روټین دا دی چې مونږ موبایل او اصلي چا سره لیسنداره مونږ په مین ګیټ کې جمع کړو واپسي د دې د امانت ته بیا ورته واپسي عکس حواله کړو. د ما سره چې کوم کس په حوالات کې سار ټیم داسې و چې مونږ ته دلته د دخل څه کیسه وه نو نفریم ډېره وه سیول خلک هم ډېر و د دخل یو تاریخ و د دې دریاب کورونو نو ګڼه ګوڼه وه دغه ګڼه کې چې کوم هلک ما سره په حوالات کې و د وصال ولې ګورزمانه دا سار مونږ چالانه و دغه ټیم کې مونږ سره رشمش لږ زیات و د دخل مسله و دلته دریاب کورونو کې یو هلک راغې فرهاد ولد مصري ګله د حوالات ته د حوالاتي له د وصال هلک ته موبایل ورکاو. دغه ټیم کې زمونږ د تاڼې منشي چې کوم دی اول سید هغه یکدم د هلک ولیده او د لاس نه ورته موبایل راخ که نو دا سړی موبایل یې ترې واخیسته موبایل یې بار سنتري ته ورکړه د هلک ورسره ریزلینګ وکړو بیا مرزا صاحب راپاسېد بادر خان راغی بس خبره رال ګور کړه چې بس خیر یې کشر یې غلطي ته شوې ورته چې بچي دا خو په حوالات کې موبایل یوز کول چې دی دا خلاف قانون دی. هغه معامله ختمه شوه. بل د دې کورنۍ بیکګراونډ چې دی د ګورزمان یو 10 ورځې مخکې یو 20 ورځې مخکې تقریبا خپل زوی ته ویلي د رحمت زمان ته چېرې زما د 2 زامن چې دي د کشري د حسنین او وصال دا د علاقې ته هم پته را د خلکو ته هم پته را زموږ تاڼې ته بیټ افسرانو ته هم پته را چې دا دواړه په آیسو کې په چرسو کې ککړ دي. باقاعده دې ګورزمان د وصال پلار د مشر زوی ته وویل رحمت زمان ته چې یاره دا حسنین چې دی دا وویله د ده په ایما باندې د خپل زوی وویشته د هغې پراپر اف آی آر علت 389 مور های 31 324 په شبقدر کې درج شوی دی 324 کې د دې خپل کورنۍ بیکګراونډ دغه دا لکه بله ورځ زمرد شاه ایسائی شبقدر علاقه کې نیولی دی د وصال ولې ګورزمانه داسې څه لږ ورته چرس ورسره تماچه هم ورسره وه بیا هغې په پر ډبله کې د خلاف اف آی آر هم کړی دی
پوه نو د دې خلکو خپل بیکګراوند چې دغه ډېر زیات خراب دی کورنۍ انشاءالله کوشش جاري دی او سره که خیر یې د دغه آیسو د دغه چرسو بې نیسمه که یو ورور شو که دوه شو دومره پته راته ولګېده چې د سہولتکار څوک دی او انشاءالله سره د ثبوته به یې که خیر یې انشاءالله نیکسټ 10-12 ورځې کې که خیر یې ارست کومه د دې ریکارډ چې دی د تاړې په دغه باندې هغه ډېر زیات ګډوډ دی په سورس باندې دا آیس فروش هم دي آیس کیمه او یا رشناله خو د دوی خپل ګاګ ته ورکوي نو انشاءالله څومره مشران دي موږ ته خلکو ویم دا د پولیس ته ټول خلکو د خلاف دا دغه وکړه چې بالکل دا ناسور دی که دا د ځای نه ختم شو نو موږ به هر قسم پولیس ته تعاون کوو او چې کله په لاس راغی سره د ثبوته انشاءالله سره د چرسو نو پراپر کاروایی به کوو د دې خلافه موږ د علاقې موزین الله کې درخواست دی چې بی په دې کې موږ سره تعاون وکړي ځکه چې مانګه چې کوم کمپین شروع کړی خاص کر د منشیاتو او د آیس خلاف نو او زمونږ میډیا ورونو ته خصوصا درخواست دی د علاقې مشرانو ته امدادیانې پولیس ته چې برای مهرباني په دې جنګ کې موږ سره برابر کوپریشن وکړي پوه شوې ځکه چې دا د الله په نیز مو او د حاکم وقت په نیز باندې مو دا ستاسو فرض دی چې د غلط سړي موږ ته نشاندهي وکړي او انشاءالله کیفر کردار ته به رسو موږ او د دې صلاحونو شاته کوم به